رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإياكم وما شجر بين أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف اللهم صل وبارك وسلم وسلم. زما معزز سامعین و حضرات رونو، نننے بیان دا عقیدی متعلق بیان دے دا السنة والجماع بدا اہل زیغ سرا طریقہ کار دا چلند و روش دا سلام دا چولو دا جنازی دا تگراتگ و دا خپلولی دا پاللو صورتو نوی. یو طرف تا مسلمانانو تا امر دادے چی تاسو سلامونا چوئی علا من عرفت و من لم تعرف چی تی پیجنی کئی نا پیجن. یو طرف تا دا خپلولی دا پاللو امرون مسلمانانو تا متوجی دی، بل طرف تا دا مشکل مسلمان تا پیدا شی چی دیو اہل السنة والجماع سنی مسلمان رور یو رور یا یو رشتدار یا یو تعلقدار شیعہ شی دے بسکی باغب و سلام چی کنا ای کر مڑی ہوشی جنازی تبزی کنا مڑی جوندے پالل وداغ سر دے کئی کنا بکئی یاد یو چارور خارجی شی د کتاب په زبان د سلف و پنیز ورته خوارج وای او زمونږ استاد جدید اصطلاح باندې ورته وهابي او داعشی وای. د چارور یا رشتہ دار داعش سره شي وهابیانو سره شي دیو پاغي سلام چي کنه باچي تعلق بساتی نه بساتی. آیا تعلق پالل د تپکار دی که تعلق ترکول د تپکار دی؟ دغه بنیادی موضوع باندې نن بیان کېدون کې او ناس تو سامعینو ته او د ریکارډ نوریدونکو ټولو ته زما دا مطالبه ده د هغې نه چې دا ریکارډ ځان سره وساتي او دا ریکارډ
و نور خپل دوستانو باندې واوري چې دا د ډیرو احادیثو د علماو د سلفو د اقوالو مجموعه ما جمع کړې ده چې باغې کې اهل سنت ته پته ولګېږي چې د اهل زیغ سره به د کردار څنګه وي. بنیادی خوارج او شیعگان روافض چې دي دا په دې دواویا ډلو کې ډېرې ګمراه ډلې ګینې نورې ډلې د قدریا د جبریا د مشبهه او د معطله دولس جماعات هغوی هم لري او 12 جماعت د روافض او شیعگان او 12 جماعت د خوارج او وهابیانو شپږ په 12 کې 72 جوړیږي یو پکې د اهل سنت والجماعت 73 جوړیږي. خدا نور چې څومره جماعات دي که قدریه دي که جبریه دي که مشبهه او معطله دي د اسلامی تاریخ کې دومره هوج او اماراتو ته نه دي رسېدلي نو مسلمانانو ته ډېره سردردي نه ده جوړه شوې. 1200 کاله 1300 کاله د صحابو د زمانې نه دی خوا تقریبا 1300 کاله چې د اهل سنت ته مشکل جوړ شوی دی دا د خوارج او وهابیانو نه جوړ دی او دا د شیعگانو روافضو نه جوړ. هغوی هم اماراتو ته رسېدلي دي او دوی هم اماراتو ته رسېدلي دي. هغوی هم یو ملک په شیشه لري چې هغوی حمایت کوي او خوارج او وهابیان هم یو ملک لري چې په شا د هغوی حمایت روان. نو دوی سره پیسه ده، دوی سره خرچه ده، دوی سره په شیشه لاسونه دي. اهل سنت په هر وخت کې د دوی نه ډېر پتنګ باندې وي. د دې دواړو جماعاتو بنیادی گمراهي چې دا خپل عقاید مردار خو څه لري خو یوه لویه خبرداره چې دې دواړو کې د صحابه کرامو تنقیص پروت دی. خوارج هم د صحابه کرامو سره بعضو سره دشمنی لري، وهابیان او شیعگان هم د بعض صحابه سره دشمنی لري. حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر دا درې واړه خلفاو سره اعلاناً شیعگان دشمنی کوي او داسې شیعگان هم شته دي چې امریکا کې د شیعگانو یو مناظر مولا په نوم د الله یاري باندې ناست دی او هغه چیلنجونه په دې خبره باندې ورکوي چې بیبي عایشه رضی الله عنها او حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه معاذ الله معاذ الله د دغه پلیت لعین د خپل الفاظ دادي چې دا دواړه کافر دي دا مسلمانان نه دی. اړخنا د وهابیانو چې کم د صحابو سره دشمنی روانه ده هغه داسې علمي او د سرو زرو رنګ ورکړي دنه دشمنی ده او ښکاره پې عوام نه پوهېږي. مثلا د وهابیانو سرکرده ستاسو د علاقې د گنج مولا چې کوم کتاب لیکلی دی هغه نه استفتاء شوې ده چې اصحابي کالنجوم صحابه زما پشان د ستورو دي بأیهم اقتدیتم اهتدیتم کم صحابي پسې تاسې اقتدا وکړه سمه لار مو بیا منتدا حدیث دی. دنه استفتاء شوې ده خپله کتاب فتاوه کې مونږ څه پرته ده چې دا حدیث صحیح دی که ضعیف دی دا څنګه خبر ده چې صحابه پسې سړی تلی شي که نشي تلی. دې جواب کې ورته وایي چې للصحابة آراء بعضها صحیح و بعضها غلط واضح. د صحابو نظرونه دي، رائے دي، یو څه پکې صحیح خبرې شوي دي، یو څه ښکاره خطاګانې دي. نو موږ څنګه صحابو پسې لاړ شو؟ دا د گنج د مولا چې اوس خو ورک شوي دي لیکن د هغه په کتاب کې د الفاظ خو نه ورکېږي پراته دي موږ سره. دا د جمله صحابه او دشمنی ده خو علمی انداز کې ده. مونږ خو چې د صحابه اتباع کوو په دې معنا باندې چې صحابه محمد مصطفی په سترګو کتلې نو کده یو منځ کوي په څه طریقه باندې مونږ ځکه د پسې ځو چې د رسول الله په سترګو کتلې نو ځکه به دا مونځ صحیح وي که نه، ځکه به دا مونځ صحیح وي. مثلا زما یو شاګرد دی 10 کاله ما سره تېر کړي، یو کس دی زه په سترګو لا نه یم لیدلی،
هغه سړی ما پس یو خبره کوي او زما شاګرد یو خبره کوي خو عاقل باید د شاګرد خبره ومني ځکه د لس کاله تیر کړي شیخ صاحب څه خبره کوي دا ضرور یقیني دا هغه خبره ذکر چې دی طالب لس کاله تیر کړي صحابه کرامو د محمد مصطفی سره لس کاله 15 کاله 20 کاله 30 کاله تیر کړي نو هغه خبره مونږ ځکه منو چې د نبی علیہ السلام خبره مونږ ته کیلا معتمده ده د نبی علیہ السلام طریقه دی پسترګو کتلې او دوی سوي صحابه راي دي څه صحیح څه غلط ریکارډ یو کیسټ چې به دوی ورکم کا خو رکیږي چرتا هغه الفاظو سم ریکارډ کې شته دي چې دی وایي حضرت عمر فاروق سے بیادای 250 ضایع د قران او سنت خلاف کړل ګوره دا صحابه یو علمی دشمنی د علم پانداز کې عوامم پدې پويږي چې حضرت عمر سے د خلکو ته دومره سپک معاذ الله چې هغه د قران او سنت یو دشمنو چې 250 ضایع دغه مقابله کول نو دا دواړه جماعات د صحابه په ګستاخی بیا د به گمراه شوي دي د اهل سنت د دایرین وتلی دي په اهل زیغ اهل بدعت کې داخل شوي د اهل بدعت متعلق خاص کر د صحابه او د منځنی اختلافاتونه د ځان د بچو د پاره رسول الله مبارک مخکې نه مونږ ته ارشادونه کړي یو حدیث مبارک کې رسول الله مبارک فرمایي اذا ذکر اصحابي فامسكوا کم مجلس کې زما د صحابه او د تنقیص خبر را یاد شوي فامسكوا جب بند کوي خبره کېده بل چا پسې خو خبره ورسه د صحابي ته او مجلس کې په صحابه او اعتراضونه شروع شول رسول الله مبارک فرمایي فامسكوا تاسو به جب بند کې ګوري چې تاسو هغه کې څه خبره ونه کوي د یو صحابي په شان کې خبره درنه چرته ونه شي وَإِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي سخت ځانو ساتئ دا هغه منځني اختلافاتونه چې زما د صحابه په منځ کې را جوړ شي لکه امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ حضرت علی کرم الله وجهه منځ کې څومره اختلاف راغی جانبینو نه څومره شهیدانو شول رسول الله مبارک ته دا پته و چې داسې لازم مسله بر روانه وي خو هغه خو بدواړه په حق باندې وي خو امت کا خطه یو جانب ته گمراه ویل غلطي ویل هغه به گمراه شي بدل سنت نه پیوز وَإِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي ځان پک لکو ساتئ دا هغه سنا چې زما د صحابه په منځ کې اختلافونه راغلل تاسو دې کې د خبرو گنجائش نه لري چې تاسو پکې خبرې وکړئ فلو انفق احدكم مثل احد ذهبا زما صحابه مقام والا خلق دي که زما یو صحابي تاسو کې یو زما بل امتی چې صحابي نوي د احد د غروم رسر زر صدقه او خیرات کی ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا نو زما د صحابي یو مد خیرات بلکې داغي نیم مد خیرات ته به نه رسیږي مد څه شی دی یو پیمانه څلور مد ده یو پیمانه سره پاسه 3 کیلو خېږي زمونږ استادو په حساب داغی څلورمه حصہ د کیلو نم کم شوا څه کم 1 کیلو رسول الله مبارک فرمایي چې صحابي زمانوي او زما امتی وي کدا احد د غروم رسر زر خیرات کی خو چې زما صحابي څه کم کیلو مر خیراتو کی نو د دې بل کس دغه د احد د غروم رسر زر به زما د صحابي خیرات ته ونه رسیږي نو د څومره مقام ته یوازې د نفقې مثال ورکه دغه سي منځ واخلا دا زمو استاد د زرګونه رکعات تمون د صحابو د رکعات ته نشي رسیدي زمونږ استاد سي حجونه د هغه حج ته نشي رسیدي زمونږ روزي د هغه روزو ته نشي رسیدي په هر لحاظ سره صحابه کرام د دین په لحاظ بل حدیث بیانو مبارک فرمایي الله زما د امت چن ک چن دا زما صحابه زما صحابیت ته خاص کړل دا څه خاص خلک دي عام خلک نه دي ګوري تاسو ویس کرنی رحمت الله علیه شان ته وګورئ څومره مستجاب الدعوات دی چې رسول الله مبارک حضرت عمر سے توای تورلې هغه توای زما امت د پاره د بخنه دعا وغواړه دا څومره شرافت منسوسی ولی دی نص په وارد دی ټول امت په ولایت او په شان متفق دی لیکن د رسول الله مبارک د صحابیت قابل نو الله د مور د خدمت د وجناغه نه پاتې قابل نو د رسول الله مبارک د سینې د مشکات نه ډایرک پرتاو د فیس ته دغه سینه قابل نه و کوي سي قرنی رحمت الله علیه رسول الله په دستر ګدا سي قتل وی لمبا لمبا بشوي سوزیدل به هغه شوټینګ یې راغی لمبو ته او صحابه ډېر لوی استعدادونه او هغه ته مخامخ بناس
نګوري حضرت عمر سے غاښونه او جامې ډکې دي او هغه چې کوم دی کوم ځای کې اورېدلي زما د محبوب غاښ شهید شوی دی ټول یې د ځان نه ایستلي برداشت نه لره کنه برداشت نه لره حضرت عمر سے مخامخ ورسره دی په احد کې هغه برداشت لري هغه غاښ نه وباسي ځان نه اویس قرني سے بل ته نه ټینګېږي غاښونه ځان نه وباسي دې دا معنا نه ده چې ګینې د محبت د صدیق اکبر صاحب نه زیات د مینه د بلال صاحب نه زیاته وه دا وجه نه وه د هغوی استعداد غټو د استعداد کم د دې استعداد قابل د محمد مصطفی د ظاهري دیدار نه و ځکه الله تعالی هغه صحابیت مقام د ته ورنه کړ بل حدیث مبارک کې رسول الله مبارک فرمایي لا تسبوا اصحابي زما د صحابه عیبونه مه بیانوئ ومن سبهم فعليه لعنة الله که زما د صحابه عیب چا بیان کا فهغوی د الله تعالی لعنت ده صحابه شان کې به زبان درازي نه کوي ټول صحابه ته به د قدر په نظر باندې ګوري بی عائشه رضی الله عنها خود امهات المؤمنین نه ده امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د وخت د پاره کاتب د وحی پاتې شوی دی او د مسلمانانو یو لوی امیر د مجاهدینو پاتې شوی دی ټول مسلمانانو امیر المؤمنین پاتې شوی دی رسول الله مبارک ته خوشاله او راضی د یو صحابي پشان کې با زبان درازي نه کوي دارنګ رسول الله مبارک فرمایي ان الله عز وجل اختارني الله تعالی زپ دې ټول مخلوق کې غوړه کړم واختار لي اصحابي خو زما صحابه زما د صحبت د پاره په دې ټول امت کې غوړه کړم فجعلهم انصاري الله تعالی صحابه زما د دین امدادیانو ګرځول وجعلهم اصحاري رحمت الزمولي او سرګنی را نصیب کړ په دوی کې وانه سيجيء في اخر الزمان قوم ينقصونهم زرد چراب شي په اخر زمانہ کې یو قوم چاغي به زما د صحابه تنقیش شروع کی الا رسول الله فرمای خبردار ای امت زما کداغه زمانہ تاسو لن دکړه چې زما د صحابه تنقیس پکې شروع فلا تؤکلوهم دغه خلکو سره په دسترخوان خوراک تکې نه نه په یو دسترخوان روټي ور سره ونه خوري الا فلا تشاربوهم د دوی سره په یو مجلس کې وبونس کوي د دې د لاس وبونس کوي د دې خوراک ونه خوري الا فلا تناكحوهم خبردار دې ته لور خور په نکاح باندې ورنه کوي الا فلا تصلوا معهم خبردار دوی سره په یو جماعت کې منځ نه کوي الا فلا تصلوا عليهم خبردار چې مړ شو جنازې منځ به ونه کوي عليهم حلت اللعنه چې زما د صحابه تنقیس کوي دا هغه جماعت ده چې په دوی لعنت ویل حلال دي د دې د نوم سره لعنت الله علیه ویل پکار دی نه چې رحمت الله علیه ورسره ویل شي دا د نبی اکرم